أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وفي الحديث عن براء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وصدق النبي الكريم الأمين. محمدنا بشر لا كالبشر ياقوت حجر لا كالحجر. محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد سے عداوت ہے سبب برباد ہونے کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. تمہارو محترمو مشرانو ہمزولو کشرانو حاضرینو غائبینو، اللہ جل جلالہ سرزما د کامل ایمان برخ نصیب کا. خصوصاً
څوک چې پرې بابرکته ورځ د جمعې مبارکې باندې د رب العالمین د عبادت په نیت باندې حاضر دي یا د حاضرۍ تکل کې دي، الله رب العالمین سره زمای د دین دنیا مشکلات آسان کا او اخر خاتمه د دیو زمونږ د ټولو په ایمان کا. زما محترمو، ډیر د فتنې دور دی، د ورځې نه بلې ته لوی لوی فتنې راوځي. رسول الله مبارک به فرمایل په تاسو به داسې فتنې ظاهري شي لکه د سمندر د چپو شانې، د شپې د تورې تیارو شانې. او کله به فرمایل یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا، سبا به سړی مؤمن وي او ماښام به کافر. او فرمایل به ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا، ماښام به مؤمن وي سحر به کافر وي. داسې فتنې به راوځي، دا خپل ژبه په کنټرول کې نه وي. محترمو، په دین پسې به هر سړی لګیا وي، د دین مذاق به وړاوئ، د پیغمبر د سنتو مذاق به کوي. په دین کې به حلال او ته حرام وي، حرام ته به حلال وي، د ځان نه به ناجایز جایز بولی، جایز به ناجایز بولی. دا به د فتنو دور وي. یو سړی چې هغه به مونځ صحیح نه وي، هغه به په دین کې خبرې کوي، په دین کې به خبرې کوي، او د پیغمبر په شان کې به خبرې کوي. لکه تاسو اورېدلي بلو د ناروې کې هغه خلک چې د هغوی د وطن شهزاده دلته راشي چې زمونږ دا ورته شهزاده وایي، نو ټوله میډیا ورپسې او A to Z د هغه هر یوه ادا هغوی راخلي او موتا ته نقل کوي چې شهزادګان ناغلي دي او پاکستان ته انګریزان ناغلي. نو دا د پاکستان دپاره د فخر خبره ده او ډېر خوشحاله دي، ډېر خوشحاله دي. په پاکستان کې امن راغلی دی، انګریزان پکې خوشحاله. هغه انګریزان چې بلو چې زما استاد قرآن را واغس او اجتماع جوړه کړې وه، دې دپاره یهودیان را ټول شوي وو د سازش لاندې، پولیسو په قبضه کې، د پولیسو په تحویل کې، او هغوی قرآن را واغست او قرآن ته زمونږ ور ورته کو. هغه ناروې چې نن یې زمونږ وطن ته شهزادګان نازي، هغه زما د قرآن چې زما ایمان دی، زما د هدایت ذریعه ده، هغه چیلنج کوي، هغه راخلي هغې ته تیلی ورته کوي. او محترمو ما او تا د ایمان جذبه دغه ده. ښه تقریر وشو په وطن کې دا حل دی، دا حل دی. محترمو، د دې ایمان او د دې اسلام د دې ذمہ دار څوک دي؟ د دې به آخر څوک نگرانی کوي، څوک به حفاظت کوي؟ چې ما او تا په سیاسي خلکو ورپسې شو، اسلام هم په منځ کې پرېښودو. قرآن سے ضلع کیږي او مسلمان خاموش دی. قرآن حفاظت به رب العالمین په خپله کوي. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مونږ دا قرآن نازل کړه، مونږ به حفاظت کوو. خدا زما استا امتحان دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا مرګ او ژوند مې دې له پیدا کړی چې تاسو کې څوک د عمل د جهاد ښه دی. په لوی اجتماع کې قرآن راخلي او تیلی ورته کوي. او په دغې حالاتو کې بیا محترمو د دې درېیمه ابتره په دې کې یو مسلمان چې هغه غیرت ایمانی دا برداشت نه کړه او هغه پرې ورغی او دنې یو دولتې ویستې. په دغه لوی اجتماع کې دغه لته د دې قیمت محترمو دا نشته. ګورئ، د رب العالمین په نیز باندې د دې لتې برابر بل قیمت نشته. چې دې څومره قیمت دی، د دې قیمت نشته. په دین اسلام باندې ننګ پکار دی، د خپل وس مطابق. د یو جابر ظالم فاسق فاجر ګستاخ جبه چې بند کړه نو دا هم ستا دپاره جهاد دی. په یو موقع باندې یو سړی ګډې وډې وایي د اسلام خلاف لګیا دی او ته مقصد دار ورته ناسې. نه، غیرت ایمانی په ځان کې راوله او د دې سړي دا خوله بنده کا چې څومره وس تېره سي هغومره وکړه. محترمو، په دین باندې غیرت چې دا ډېره اهمه خبره ده او اهم عبادت دی. په دین باندې غیرت دی الله رب العالمین مونږ په تاسو کې راولي. زما محترمو، عرض مې دا کولو چې ډېر ښایسته دین دی الله رب العالمین مونږ تاسو ته راکړی دی او ډېر ښایسته لقب د مسلمان یې راکړی دی. په ډېر ښکلي امت د محمد رسول الله کې پیدا کړي یو.
په ښایسته معاشره د مسلمان کې پیدا کړیو او محترمو بیا په لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په هغه درجه کې هم شمار کړیو ان اکرمکم عند الله اتقاکم مونږ الله رب العالمین د ټولو بهترین مخلوق کې ګرځولیو دا د رب العالمین په مون خصوصي عنایت ته خصوصي احسان دی زما محترمو او بیا د ټولو غټه خبره دارا چې د عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په امت کې حساب کړیو الله رب العالمین دی داغوی سره زموږ مینه محبت پیدا کی او داغوی په نقش و قدم دی مونږ ټولو مسلمانانو ته الله د تللو توفیق نصیب او څوک چې هم د قرآن بې ادبي ګستاخي کوي الله رب العالمین دی نیست او نابود کی الله رب العالمین دی مخ د ځمکې نه ورک کی محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین فرمائی ورفعنا لك ذکرک اے زما محبوبہ ستا شان ما پورته کړی دی ستاسو ذکر ما پورته کړی دی تیره جمعه باندې موږ دې باندې باس کړو خو چونکې هغه معجزات او هغه خپل منځ کې مونږه اندازه اخیسته نسبت تناسب هغه معلومولو نو چونکې ټایم مختصر وي څه مخکې ذکر شوي دی او څه به اوس ذکر کوو او دې باره کې به بحث کوو چې د پیغمبر علیه السلام معجزات د ټولو پیغمبرانو د معجزاتو نه بهترینې وي د ټولو پیغمبرانو معجزات اعلی دي اشرف دي بهترین دي خو د رسول الله مبارک معجزات د ټولو نه بهترین زموږ په دې باندې عقیده او ایمان څه خبرې شوې وي محترمو نن هم یو څو عرض کوو زموږ پیغمبر علیه السلام ته الله د داود علیه السلام نام بهترینې معجزې ورکړې وي د داود علیه السلام یو معجزه داره الله پاک ول ډېر ښکلی اواز ورکړی او ډېر ښایسته اواز یې و چې کله به خبرې شروع کړې مارغانو به ورته غوږ کېښود زناورو به ورته غوږ کېښود هغه تسبیحات به اورېده هغوی به ورسره تسبیح وي زموږ رسول الله مبارک ته هم الله داسې بهترینه معجزه ورکړې ده بخاری شریف حدیث ته برا بن عازب فرمایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء ما د محمد رسول الله نورید لیدي چې د ماسوتن په مانځ کې تلاوت کولو والتین والزیتون دا سورت ویل سورت التین ویلا چې والتین والزیتون قسم دې په تین باندې او په زیتون په انځر او په خونه باندې صحابي فرمایي فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا په اواز کې او په قرأت کې بل ښایسته څوک لیدلی نو او نمی د رسول الله مبارک د قرأت شان ښایسته د چانه اورېدلو دومره ښایسته آواز د حضور مبارک ښکلی آواز ولا الله رب العالمین ورکړی د داود علیه السلام سره به غرونو او مرغانو تسبیح ویلا زمونږ د پیغمبر علیه السلام اندازه وګورئ ابو جهل په لاس کې کاڼي راغستې وایي دا څه دي که دې ټیک کړه ایمان راوړم وایي زه ونه یم او دا کاڼي که خپله ووایي ایمان به راوړي وایي بیا خو به خامخا راوړم کاڼو ګواهي شروع کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مونږ گواہی کو چې الله رب العالمین یو ذات دی واحد لا شریک ذات دی او گواہی کو چې محمد رسول الله دا الله بنده او رسول دی ابو جهل کاڼي گیر کوي په کاڼو دیم جادو کړی دا رسول الله مبارک په لاس کې پرېږدوه د دشمن په لاس کې د حضور مبارک په حکم سره کاڼي خبرې کوي داود علیه السلام ته معجزه ورکړه شوې وه چې غرونو به ورسره او ونو به ورسره او ځناورو به ورسره خبرې کولې حضور مبارک سره هم کاڼو بوټو خبرې کړي تاسو ته تېره جمعه باندې هم ما ویلي حدیث مبارک چې کله رسول الله مبارک ته په خوراک کې د خیبر د جنگ په موقع باندې یوې ښځې زهر میلاو کړي په چیلۍ کې ورته میلاو کړي حضور مبارک چې کله غوښه راواغېسته او چکې ته وکړو نو غوښه ورته ګویا شوه د الله نبي ما مخوره ما کې زهر ګډ کړي دي د حضور مبارک سره د زناور خبرې کول خو اسانه خبره ده
غوښو ورسره خبرې کړي چې هغې کې اړو د خبرو ماده نشته، هغوی ورسره خبرې کړي. محترمو، زمونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کاڼو بوټو خبرې کړي دي. شیر خدا فرمای مونږ ورسره په مکه کې روانو، فما استقبله شجر ولا حجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول الله. حضور مبارک ته به کاڼې مخې ته راتلو او که به ورته ونه مخې ته راتله وی به السلام علیک یا رسول الله، سلام دی پتا اے د الله نبی. محترمو، د داود علیه السلام د معجزې نه ورته بهترینې معجزې ورکړې شوي. زمونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د سلیمان علیه السلام د معجزاتو نه بهترینې معجزات ورکړې شوي دي. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله ډېرې معجزې ورکړې وې. حافظ ابو نعیم لیکي چې الله پاک د سلیمان علیه السلام د پاره هوا مسخر کړې وه. د سلیمان علیه السلام د پاره هوا مسخر کړې وه. د سبا مزل به د میاشتې برابرو، د ماښام مزل به د میاشتې برابرو. قرآن پې ګواه دی، دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده. زمونږ پیغمبر ته الله داسې کومه معجزه ورکړې وه. ګورئ حضور مبارک مې په لږ ساعت کې چې الله رب العالمین وغوښتو د مکې مکرمې نه، د بیت الله نه، د مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې، د بیت المقدس نه اسمان اول پورې، اسمان ثانی ثالث رابع خامس سابع سادس سابع اسمانه پورې، بیا د جنتونو پورې، بیا د دوزخونو پورې، بیا تر عرش معلا پورې لاړو. الله رب العالمین می حضور مبارک د عرش معلا نه تر لا مکان پوری وغوښتلو او ډېر څه ورته وغوښتله. حضور مبارک له داسې معجزه ورکړې شوې ده چې د سکندونو په حساب کې د دې ټول عرصه سیر کړی دی. هغه به د میاشتې مزل کوو د سحر په ټایم کې، د ماښام مزل به کوو د ماښام په ټایم کې به د میاشتې مزل کوو، په ورځ کې تقریبا د 2 میاشتو مزل. حضور مبارک د سکندونو په حساب کې د سونو د زرونو کالو فاصلې مزل هغه کړی دی. حضور مبارک ته الله دومره لویه معجزه ورکړې ده. د سلیمان علیه السلام د معجزې نه ورته بهترینه معجزه ورکړې ده. ما محترمو، ابن حامد رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې کله الله پاک د حضرت سلیمان علیه السلام د پاره شیطانان مسخر کړیو او هغه په څه کول سلیمان علیه السلام دا پیریان او شیطانان چې دوی نه هغه پیدا غستا او څه پیدا ته غستا هټ غټ دیګونه به جوړ کړیو، غټ غټ قدور الراسیات، غټ غټ کټوي او دیګونه دارنګ تالابونه به جوړ کړیو. سلیمان علیه السلام په محلات جوړولا. د سلیمان علیه السلام په پاغوی باندې د سمندر نه ملغلرې رایستی، دا کارونه به پې کوله. سلیمان علیه السلام د پاره تابع زمونږ د حضور د پاره چرته داسې شوې ده. او جی بخاری شریف حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلا وای بیگاش په ناصافه عفریت نوم پیره، عفریت پیره. کم پیره؟ عفریت. په قرآن کې هم ذکر دی، ډېر پهلوان پیره. وای هغه ما ته راښکاره شو او دې لپاره راغی چې په ما باندې زما مونځ خراب کړي، په ما باندې زما منس خراب کی. حضور مبارک میں فرمائی فامکنی اللہ منہ، اللہ رب العالمین پہ مال طاقت راکو نسی چل وشو پا اخذت ہو راو منیو آئی پرید پیرے میں کلک ونیو، کلک میں ونیو. حضور مبارک فرمائی ما ارادہ وکړه چې دا د مسجد نبوی په یوستن پسې وتړم، د مسجد نبوی په یوستن پسې وتړم. خو دې وخت کې ماته د سلیمان علیه السلام هغه دعا را یاده شوه چې سلیمان علیه السلام ویلو رب اغفر لی، ای رب ما وبخه، وهب لی ملکا، او ماته داسې بادشاهي راکا لا ینبغي لاحد من بعدی، چې زمانه بعد د چا سره مناسب نه وي، د چا سره نه ښایي. انک انت الوهاب، الله ته ورکوونکی. وای ماته د خپل رور سلیمان علیه السلام دا دعا را یاده شوه نو ما هغه پیری پرېښودو. یعنی دا ما کلک تړو او سهار به دې ټولو خلکو لیدلی وی چې دا پیری عفریت دی او حضور مبارک بیګا ګیر کړی دی. حضور مبارک ته هم الله رب العالمین د پیریانو د تسخیر معجزه ورکړې وه او د حضور مبارک باره کې خودونه مشهوره ده. حضور مبارک میں فرمائی حدیث مبارک دے وی فرمایل د هر چا سره شیطانی. یو صحابي وته قربان ستا سره هم وی او زما سره هم دی، خو ما خپل شیطان مسلمان کړی دی، ما ته نیکۍ دعوت راکړي، ما ته
د نیکۍ دعوت راکوي او هغه مقصد دا دی چې ما ته غلط نه شي ویلی مسلمان کړی دا صحیح حدیث. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله یو بله معجزه ورکړې وه چې د مرغو د میږیانو په خبرو باندې به پوهېدو. لکه سلیمان علیه السلام قرآن کریم کی راضی په یو واده باندې را روان دی. سلیمان علیہ السلام سره د لخر را روان دی. د دوران کې یو میږی آواز کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای میږیانو خپلو کورونو ته ننوځئ. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، هسې نه چې سلیمان علیہ السلام او د هغه لښکر تاسو چکني نه کي. وهم لا یشعرون، او هغوی ته به پته نه وي. سلیمان علیہ السلام دا معجزه وه چې میږیانو د لرې نه هغه ولیدو. سلیمان علیہ السلام باره کې اعلان وکړو او سلیمان علیہ السلام په 3 میله کې د آواز واورېده. په 3 میله کې حضور مبارک ته داسې کومه معجزه ورکړی شوې ده. محترمو تاسو اورېدلي د بخاري شریف صحیح حدیث چې نبی علیہ السلام دپاره کله په مسجد نبوي کې منبر تیار شو نو د خرما وچ ډډ د نبی علیہ السلام سره خبرې وکړې. د میږي خبرې کول دا خو بعیده نه ده، خو د وچ ډډ خبرې کول دا بعیده ده، دا لګه د عقل نه لرې ده. محترمو حضور صلی الله علیه وسلم هغوی هغه چیلۍ چې د هغې کې ورته یوې کافرې ورته پکې زهر بند کړي وو د هغې غوښې ورسره خبرې کړې وې. د زناور د خولې نه خبرې ویستل دا څه بعیده نه ده، خو د یو ورید کړي غوښې نه خبرې ویستل دا بعیده ده او دا عظیمه معجزه ده په نسبت د دې چې میږی خبرې وکړي، په نسبت د دې چې میږی خبرې وکړي. محترم حضور مبارک تبا په مکه کې کاڼو بوټو سلامونه کول. صحابي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې مونږ اوس هم هغه کاڼي پیژنو کوم چې په نبی علیه السلام باندې سلام اچول. هغوی ته دا سلیمان علیه السلام د معجزو نه بهترینې معجزې ورکړې شي. عیسی علیه السلام د معجزو نه رسول الله مبارک ته بهترینې معجزې ورکړې شوي دي. محترمو هغه څنګه الله رب العالمین عیسی علیہ السلام ته ډېرې معجزې ورکړې وې، ډېرې زیاتې معجزې ورکړې وې. خو زه تېره دې ټایم په مناسبت سره چند ذکر کومه. د عیسی علیہ السلام یو معجزه دا وه چې هغوی به مړي راژوندي کوله، مړي به راژوندي کول. واحیي الموتى باذن الله، ژوندي کوم مړي په حکم د الله، د الله په حکم به مړي ته وي قم باذن الله ابه پاسېد. حضور مبارک ته داسې کومه معجزه ورکړی شوې وه د مړي د ژوندي کولو. محترمو امام بیهقي دا د حدیثو کتاب دی، هغه حدیث مبارک نقل کوي چې رسول الله مبارک یو کس ته دعوت ورکو د اسلام چې اسلام کې داخل شي. هغه ورته وویله لا اؤمن بک حتی تحیي لی ابنتي، زه به هغې پورې په تا ایمان را نه وړم تر دې چې ما ته زما دا لور ژوندی کړي. سو پورې چې ما ته زما دا لور ژوندی نه کړي هغې پورې به ایمان را نه وړم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ارینی قبرها، ما ته قبر وښیه. حضور مبارک راغی، د کس پیغمبر علیہ السلام قبر ته بوتلو، نبی علیہ السلام د قبر سره ودرېدو، سی وویل نو هغه جینۍ د قبر نه راووته. رسول الله مبارک ورته وفرمایل اتحبین ان ترجعی الی الدنیا، آیا ته خوښې چې دنیا ته واپس راشي؟ آیا دا دې خوښه ده چې دنیا ته واپس راشي؟ هغې جواب ورکو ای د الله رسوله، د الله قرب، د الله نزدېکت ما ته د مور او پلار نه ډېر بهتر دی. رب العالمین چې ماله څومره مینه راکړه دغه مینه ماله مور پلار نه ده راکړې، لہذا دنیا ته واپس تلل نه غواړم، دنیا ته واپس تلل نه غواړم. محترمو حضور مبارک هم داسې معجزه ورته الله ورکړې وه چې هغوی هم مړي ژوندي کړي، مړي ژوندي کړي دي. او زما محترمو داسې ډېرې معجزات دي، ډېرې معجزات دي. حضور صلی الله علیه وسلم خو پرېږدوه د امت باره کې هم د صحابو باره کې هم دا منقول دي چې هغوی هم د پیغمبر علیه السلام په برکت سره هغوی هم چې کوم دی مړي ژوندي کړي دي. خو کوم چې د الله رب العالمین د رضا مطابق وي، الله رب العالمین پې رضا وي هله. او دا یاد ساتئ چې پیغمبر ولی هر هغه کار کوي په کومې چې الله رضا وي، په کومې چې الله رضا نه وي هغوی هغه کار نه کوي. او د هغوی هم د الله په قضا باندې رضا وي. داسې نشي کېدی چې الله رب العالمین دې څوک مړ کړي او پیغمبر یا ولی دی و چې زه ځم او دا روح ته په زور رالم. نه نه نه، د الله د حکم ما تحت هغوی
الله رب العالمین د حکم لاندې ژوند تیری د الله بندگان دي مخلوق دی دوی به د الله د حکم تابعدار وي او کله کله الله دې معجزات د هغوی نه صادر کړي الله دې خلکو ته ښایي زه په دې طریقه سره مړی ژوندي کوم په دې طریقه سره مړی ژوندي کوم تمام محترمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د عیسی علیه السلام د معجزاتو نه بهترینې معجزات ورکړل شوي د عیسی علیه السلام په دعا سره به پیدایشي لانده او لا علاج مرضونو والا ښه کېده صحیح حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسند احمد امام ترمذی ابن ماجه صحاح ستو کې موجود دی سند صحیح دی عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیه السلام ته صحابي راغی قربان د الله نبی زه دا غواړم په دوانو سترګو لونیم چې راسترګې مې روشي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل که ته صبر کولی شې نو صبر وکړه وایي نه د الله نبی وایي زه هم چې ستاسو دیدار پې وکړم ستاسو ملاقات پې وکړم دا سترګې غواړم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل لاړ شه اودس چاردام وکړه 2 رکعاته مونځ وکړه او دا دعا ووایه اللهم انی اسألک واتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي ودا دعا بوکي کله چې صحابي لاړ او 10 چاردامي وکړه 2 رکعاته مونځ وکړو او دا دعا یې وغوښته صحابي فرمایي قسم پر رب زما دوانه سترګې بالکل ټیک ټاک شوې صحیح سلامت شي نو که عیسی علیه السلام به برګي مرض والا ښه کول ما درزاد لانده به رغول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعا سره هغه ورته دعا وغوښته او په لرې ځای کې دعا غواړي او د هغه دوانه سترګې جوړېږي الله پاک هغوی ته د عیسی علیه السلام د معجزاتو نه بهترین معجزات ورکړي زما محترمو په یو موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راغی د سترګو نظر یې ختم شوی نو په نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم فی عینیه فابصر پیغمبر علیه السلام ولا پر سترګو کې داسې شوپ وکړو د دوانو سترګو نظر یې روښانه شو د دوانو سترګو نظر یې روښانه شو حدیث چا راغستی بیهقي شریف معجزات النبی صلی الله علیه وسلم صفحه 465 باندې دا حدیث مبارک موجود دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په برکت سره د سترګې د کنډولي نه بهر راوتلې سترګه الله رب العالمین پای کې نظر اچي او ټیک ټاک کوي امام بیهقي رحمه الله او نور د سیرت کتابونو ذکر کړی دي چې د احد په جنگ کې قتاده بن نعمان صحابي دی هغه جنگېدو یو غش راغی سترګې ولګېده دا سترګې راوبهېده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغی سترګې په لاس کې نیولې ده د الله نبي دا سترګې مې ولګېده او داسې حالت شو پیغمبر علیه السلام ورته غم مه کوه سترګې وله راواغسته پرې کنډولي کې ورته کېښود او لاړه یې ترې چاپېره کړه لاړه ترې چاپېره کړه د هغه سترګه هغه وایي قسم دی که د مرګه پورې زما په سترګه چېرته بیا درد راغلی او یا په دې کې ما څه تکلیف محسوس کړی داسې لیدل به مې کول چې پرې بله سترګه مې داسې لیدل نه شو کولی نبی علیه السلام په لاړو مبارکو سره خوږې خوږ سترګې چې کوم دی هغه الله رب العالمین ښه کړی وې الخوږ سترګې او دا صحیح حدیث دی کله چې د خیبر جنګ نبی علیه السلام وفرمایل نن ورځ به زه یو داسې صحابي ته جنډه ورکوم چې د هغه په لاس به الله خیبر فتح کوي خلکو وی چې دا به څوک صحابي وي چا وی زه به یم چا وی زه به یم نبی علیه السلام سهار اعلان کوي شیر خدا سي شو چا ورته وی حضرت علی په دوانو سترګو باندې بیمار دی دوانو سترګې خوږ دي غړولی هم نشي نبی علیه السلام یې مال یې راولی فبصق فی عینیه فبرأ مکانه حتی کأنه لم یکن به شیء نبی علیه السلام په لاړې راښکلې داسې ټیک شو لکه د هغه په سترګو چاړو تکلیف نه هغه چاړو تکلیف په سترګو نه ولیدلی د حدیث ته کم دی دی صحیح بخاري شریف راغستی دی بخاری شریف موجم کبیر طبرانی شریف راغستی دی دلائل النبوه بیهقي شریف راغستی دی صحیح حدیث دی د حضور مبارک په دعا سره ډېر داسې مرضونه ښه شوي دي چې سړی ورته حیران پاتې شي حضرت عبدالله بن عتیق چې هغه کله په ګستاخ پسې لاړو او ګستاخ یې مړ کو راووتو نو خپې ماته شوه پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان ګستاخ خو مې مړ کو خو خپه مې ماته شو نبی علیه السلام وله پې لاړې مبارکې راښکلې د هغه خپه ټیک ټاک شوله دا هم صحیح حدیث دی صحاح ستو کې موجود دی د حضرت سعد بن ابي وقاص دپاره نبی علیه السلام د مرض نه د شفا دعا کړې وه الله رب العالمین ورته مکمله شفا ورکړې وه د نبی علیه السلام په دمولو سره هغه ماشوم مکمل روغ شو کوم چې لیونتوب پې باندې و پیغمبر علیه السلام پې سم شوپ وکړو یو غوښه ترې ووته او ترې لاړه بلکل صحیح سلامت شو د نبی علیه السلام په دعا سره د اهل مدینې نه د تبې بیماری ختمه شوه د نبی علیه السلام په دعا سره د محمد بن حاتب
پس وزیدل خپه باندې چې هغوی کله لاس راښکلو هغه ټیک ټاک شوله. محترمو داسې ډېرې معجزې زموږ نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړې شوي دي. الغرض د ټول تقریر خلاصه داره چې الله رب العالمین ټولو پیغمبرانو ته معجزې ورکړي دي، او زموږ پیغمبر ته الله د ټولو نه بهترین معجزات ورکړي دي، بهترین معجزې ورکړي دي. او دا د دې لپاره ذکر کیږي چې د خلکو پر دین اسلام باندې یقین محکم شي، کامل شي، او د خپل پیغمبر سره نورم مینه زیاته شي، او دغه سنتو له نورم ترجیح ورکړي. خپل صورت او خپل سیرت د رسول الله مبارک په طور طریقو باندې جوړ کی. الله دې زموږ ستاسو د هغوی سره مینه نصیب کی، او الله رب العالمین دې په آخرت کې هم موږ د هغوی د لواء الحمد جنډې لاندې راولي. د هغوی شفاعت دې الله زموږ ستاسو نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.